نو مفتي صاحب زیات کار خلک چې وګوري یقینا زه راته یقینا دا خبره کوم چې ما تر ډېرو خلکو وویل چې هغه دا د مفتي صاحب نه وي تپوس کې خو ځان به ترې ساتئ چې سره ته ونه وي دا سوال ته کې که نه دا بدماش مولا د هغه ډېر ټوپکې دي ورپسې او ډېر روب دی او دا خانان هم ډېر زیات راټینګ کړي دي څه ویل غواړئ دا ټوپکې او دا دوی چې دا کومه خبره کوي دا ستاسو شوق دی څه وجه ده یا لکه د مسلمان بچیا زه خو دونه ښه سړی یم چې ما سره څوک کښېني د دې قاریانو طالبان عوامو نه تپوس وکړه چې ما سره څوک کښېني هغه زما عاشق شي روب زیات دي دا خو الله یو خدای روب مال راکړی دی نو چې تا یې درکړی ته به خوشحاله وي که نه به بیا تا ما نه چا سره نه مې څوک وجلي دي نه مې څوک ځوړند کړي دي او دا یو خدای نوم مال راکړی دی زما د روب او زما د دبدبې دا د الله یو نعمت دی زه پرې خوشحاله یم الله پاک ته نورم زیات کړي او زما د ضرر د لاس او د خپو نه دی الله تعالی چرته هم مسلمان ته ضرر ونه رسوي الله تعالی دې ضرر د مسلمان نه چې زمونږ آخرت پرې خرابېږي ټول په امان کې وساتي او د اهل باطل لپاره او د غلطو فرقو دپاره چې ناکاره خلک او زما د څوکو د څپېړې د لاندې نو څوکو څپېړه به ورکوم چې غلط سړي وي او چې غلط سړي نه وي ما باندې څوک په تاریخ کې ثابت کړي چې ما غلط سړي ته څه تکلیف ورکړي او چې غلط سړي وي نو کله ناکله بیا په څپېړه وامه که نه ولې دا خو د ثواب کار دی که نه دی بالکل چې ستاسو په څپېړه باندې هم نه ستاسو هغه دبدبه هم کافي ده خو به وامه که قدرمنو دا مفتي صاحبزاده مفتي ګوهر علي شاه صاحب یقینا چې پهله ځل دوی سره زه ملاوېدم زما ورور چې کوم دی دلته نه مفتي کورس وکړو نو زه ډېر زیات یاره کوم چې زه به مفتي صاحب سره ملاوېږم څنګه او د هغوی هغه دغه نه که نه کله چې دوی سره زموږ ناسته وشوه یقینا چې دا څنګه چې دوی ووایي چې زه ډېر ښه سړی یم واقعي د هغې نه زیات ښه شخصیت دی قدرمنو دا مفتي ګوهر علي شاه صاحب تاثرات د سیاسي لحاظ سره نور ستاسو چې کوم وظایف و د هغې حوالې سره موږ ستاسو مخې ته کېښودل یقینا دا د وخت ضرورت دی د داسې شیوخ خو بیا مفتي ګوهر علي شاه صاحب زموږ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب مفتی اعظم ورته ویلی دی نو دې کې شک نشته ذاکر رحمان عمرزی اجازت ورکړي آباد اوسئ